बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेमेस्टर 4 मजमून दे ستاسو पाकिस्तानी ژبو ادبیات کې هندکو او نن ستاسو ټاپک دی هندکو چاربیتا. دین وړاندې کلاس کې مونږه هندکو چاربیتا باندې سبیس کړو، لک شانتی بنن کو او بیا به د دې کوم شاعر نماینده شاعر دی هغه باره کې به بیس کو. نو پښتو کې ټپې نه پس چاربیتا یو مقبول صنف دی. څنګه چې ټپه پښتو خپل صنف دی، دغسې چاربیتا هم پښتو خپل صنف دی. ټپه پښتو نه هندکو ته لاړله، نو هغې نه مایه جوړه شوه یا مایه ورته وایل شروع شول، یعنی ټپې نه پښتو کې ورته ټپه او هندکو کې ورته مایه. دغسې چاربیته هم پښتو نه هندکو ته راغلې ده. د مایه نه پس په اولسي ادب کې د چاربیتې مقام ډېر اوچت دی، ډېر ستر دی. چاربیته ډېر زړه راښکونکی صنف دی او ولس یې ډېر زیات خوښوي. چاربیته ځان له یو وزن او بحر لري. د چاربیتې په لمن کې ګڼ شمېر موضوعات جمع دي چې پکې تاریخي واقعات، داستانونه، مذهبي واقعات، کیسې، د عشق و محبت داستانونه او داسې نور ګڼ مضمونونه پکې شامل وي. د چاربیتې د صنف نه مونږ دا اندازه لګولو یا اندازه لګوو چې دا سوچه عوامي صنف دی او په دې کې یو خاص نرمي، چستی او رواني وي. دا د عوامو په ژبه د عوامو خبرې دي، یعنی د عام ولس جذبات په سوچه انداز کې پیش کوي. په دې کې د ملاوټ سوم نه وي، بالکل سوچه وي. دې کې څه ملاوټ بالکل نشي وي. نو بیا تاسو دا هم لوستو چې کله چې پښتانه یعنی کله چې پښتنو هندوستان باندې حمله وکړه، نو دا صنف چاربیته ځان سره هندوستان ته یوړه. نن هم چاربیته هندوستان په روهیل کھنډ کې ډېر مقبول او مشهوره ده. رضا همدانی 1978 کې چاربیتو کتاب شایع کړو چې چاربیتو شعرا کلام پکې جمع دی. دین مخکې کلاس کې بیا مونږه مختلف کوم د چاربیتو شعراو هغه ما تاسو ته ویلو، هغه ډېر زیات ګڼ شعراو. نو نن به مونږه صرف سائیں غلام دین باره کې به مونږ لولو چې دا هندکو چاربیته شاعر دی، یو نماینده شاعر دی. نو سائیں غلام دین باره کې به مونږ نن لولو. د دې اصلي نوم غلام محی الدین قادری و او سائیں غلام الدین بابا جی په نوم مشهور و. وړوکوالو کې
په جماعت کې تعلیم حاصل کړو او قرآن پاک جماعت کې ولستو. اکثر په چاربیتو کې دینی تعلیمات اظهار کړي دي او کلام په هزاره لهجه کې دي، یعنی زموږ کوم هزاره ده د هزارې لهجه کې کلام دی. د دې کلام سوداګر اس بازار دا په عنوان منظر عام باندې راغله دی. دې کې حیدر زمان حیدر ډیر کوشش کړی دی او چاربیتو موضوع وحدانیت، روحانیت او اخلاقیات دي. په چاربیتو کې خلکو مسائل وړاندې کړي دي. قرآن پاک او حدیث باندې ډیره مطالعه لرله. په کلام کې نزاکت، پاکیزگی او اوچت سوچ عوامی انداز ښکاري. په چاربیتو کې یو اوچت مقام لري او یو چاربیت په دا ډول ده، په دا طریقه ده. دا وایي چې مالی پکیاں ڈالی بلبلاں پایا شور وے، مالی پکیاں ڈالی بلبلاں پایا شور وے، آ کے مینو لے جا متھے لے جاوے کوئی اور وے، آ کے مینو لے جا متھے لے جاوے کوئی اور وے، مالی ہوئے باغاں دا تو مالک ساریاں جاگاں دا، پتہ ہوئے راگاں دا تو توتی میں مور وے، مالی پکیاں ڈالی بلبلاں پایا شور وے، توتے بولے بولیاں تو بر پھلاں دی جولیاں، توتی بولے بولیاں تو بر پھلاں دی جولیاں، تیرے اتے گولیاں پا گلو نگڑی نال زور وے، مالی پکیاں ڈالی بلبلاں پایا شور وے، گلو نگری میری ٹوٹی ننڈیا، تو چمبے دی بوٹی ننڈیا، اچن چیتی گئی لٹیا لنڈیا، تے پیگے اشتے جور وے، مالی پکیاں ڈالی بلبلاں پایا شور وے. نو د دې ترجمه په پښتو کې داسې ده، وایي چې مالی پکیاں ڈالیاں بلبلا پایا شور وے، آ کے مینو لے جا متھے لے جاوے کوئی اور وے. وایي چې مالی اے مالیارا پھل یا میوه پخه شوې ده، باغ په سمسور دی، میوه پخه شوې ده، د بلبلانو غوغا شروع شوې ده، راشه ما بوزه گنی نور خلق به ما در نبوزی، راشه ما بوزه گنی نور خلق به ما در نبوزی، ته مالیارې او هر ځای مالکې. یعنی دا وایي چې مالی ہوئیں باغاں دا تو مالک ساریاں جاگاں دا، ته د ټول ځای مالکې، پتہ ہوئے راگاں دا تو توتی میں مور وے، تو توتی او زه مور یم، اے مالی
میوه پخه شوې ده، بلبلانو غوغا شوې ده. یعنی پتہ ہوئے راگا دا تو توتی میں مور وے، یعنی ټولې نغمې او سر ستا په علم کې دی. ټولې نغمې او سر ستا په علم کې دی. بیا هغې نه پسته وایي چې तोते बोले बोलियाँ तू बर फुलंदी जोलियाँ. तोतियान ډېرې ژبې وایي او د ګلانو نه لمن ډکه کړه، او د ګلانو نه لمن ډکه کړه. تیرے اتے گولیاں پا گلو نگری نال زور وے، تانا قربان شما مالا دا غاڑے ہار کا. مالی پکیاں ڈالی بلبلاں پایا شور وے، اے مالا یارا میوہ تیارا شوا او بلبلانو شور دے. بیا مخکی وئی چې گلو نگری میری ٹوٹی ننڈیا، تو چمبے دی بوٹی ننڈیا. زما د غاڑے ہار مات شو حلقہ، زما دا غاڑے ہار مات شو حلقہ. تو دا چمبے بوٹے، تو دا چمبے بوٹے. اچن چیتی گئی آن لٹیا ننڈیا، تے پیگے عشق جوڑ وے. زد تباکڑم دا عشق غم را باندے پروت دے. مالی پکیاں ڈالی بلبلاں پایا شور وے، اے مالیارا باغ سمسور دے او بلبلان نارے وہی. نو نن لپاره دومره کافی ده. دا ستاسو وه هندکو چاربیته، او په دې کې مونږه ګڼ شعرا صرف نومونو په طور لوستو، او یو سائی غلام دین باره کې مونږه دا سره ولستو. نو دا ستاسو ټاپک هندکو چاربیته ختمه شوه.